بسم الله الرحمن الرحیم. الله جل جلاله په دې قران کې ګور دا اول روړه دا او په هر یو صورت کې سر کې بسم الله الرحمن الرحیم سیوا د یو صورت نا چې سوره توبه یا سوره بارات صورت ته او ډیر برکت والا کلمه دا سو کوم چې په اخلاص سره دا وایي نو بس دا به جنت تطلو را پاره کافی شي او اخلاص پکې شرط دی. کله چې الله جل جلاله آدم علیہ السلام پیدا کو او آدم علیہ السلام د غنم دانه وخوړه او الله جل جلاله دنیا ته راکوس کو نو د پیغمبرانو نه ګورې دا یاد ساته ګناه تی نه کیږي هیرته وشوا د غنم دانه او خړه والله پاک دنیا ته راکوس نو دنیا ته راکېږي دوه دې کې یو حکمت ته حکمت دارې چې خپل خلیفہ په دنیا کې جوړ کو نو آدم علیہ السلام سل کال جړل پدې باندې ځکه پیغمبران هو اغینه هو ګناه کیږي نه او هیرته او شو پدې صرف هیره باندې آدم علیہ السلام سل کال جړلې دي. بیا جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام ته راغی او ورته وی خفکیګه ما یو کلمه ته هما او دغه کلمه وایا الله پاک پستا د اخر هر صبر ته ماپ کی. وی کما کلمه را وی بسم الله الرحمن الرحیم وایا بسم الله وایا تا ته ودا هر سماپ نو آدم علیہ السلام بسم الله الرحمن الرحیم وی هر سو تمام. کله چې آدم علیہ السلام دنیا نه تشریف یوړو نو دا کلمه موچته شو اسمان ته. بیا چې الله جل جلاله نوح علیہ السلام رو لېګو نو نوح علیہ السلام لا سلویح کال عمر جو شو نو سلویح کال بعد ولا الله پاک پیغمبري ورکړه چې پیغمبري ورته ملاو شو نه نیم سو کال خپل امت ته قوم ته دعوت ورکو او قوم دعوت قبول نکو الله جل جلاله په د سیلاب په شکل یو غضب راوستو د الله جل جلاله په حکم باندې نوح علیہ السلام کشته جوړ کړه چې کشته جوړ کړه او کله کشته ته سره د خپل ملګرو ورخته نو جبرائیل علیہ السلام ولراغه وی غضب ګر ډیر دردناک دی او یو کلمه ته هم دا کلمه وایا نو الله جل جلاله به استا حفاظت کی. نو حضرت نوح علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ورته بسم الله او دلا چې کله بسم الله وی نو کشته ته او هته الله جل جلاله داغه غضب نه امن ورک. کله چې نوح علیہ السلام د دنیا نه تشریف یوړو بیا موسی علیہ السلام چې راغی موسی علیہ السلام د فرعون سره مقابله رااله دعوت ورکاو دعوت نه قبلو کله چې د حد تر رسید چې موسی علیہ السلام هجرت کو او کله دریاب ته ورسید نو حضرت جبرائیل علیہ السلام راغی او ورته وی وزرت یو کلمه هم دا کلمه وایا او په دریاب باندې پوروزا. وی کله چې د آدم علیہ السلام نه هیر شی وا هغه ته هم دا کلمه هودلې وا. کله چې نوح علیہ السلام په قوم او په امت باندې الله غضب را وستا هغه ته هم دا کلمه وروړې وا او تا ته هم دا کلمه وروړه چې بسم الله وایا ورزا. موسی علیہ السلام بسم الله وی والله جل جلاله ورته په دریاب کې لارې جوړ کړې. کله چې موسی علیہ السلام د دنیا نه تشریف یوړو نو بیا عیسی علیہ السلام راغ نو عیسی علیہ السلام چې د يهوديانو د قتل منسوبه جوړ کړه
چیرې د عیسی علیه السلام قتلو نو عیسی علیه السلام مخکې دی په یو کور ورننوزي په بل کور ورننوزي یو کمرې ته يهوديانو یو کمرې ته وردن نشو ا کمرې ځان پسې بند کړه جبرائیل علیه السلام ورلراغی او دې کمره کې اوسوریو جبرائیل علیه السلام ته فرمایي وې داسې کلمه راته هم چې ستانه مخ کې درو پیغمبرانو ویلې دي هغه کلمه راته هم او راځه بسم الله ورته وهدلا او جبرائیل علیه السلام اسمان ته هجو ځان سره نو بیا دې کې د يهوديانو کې او کسو د کمرې نه وروته نو يهوديانو ته وایي عیسی علیه السلام خو نشته نو الله پاک داغه شکل د عیسی علیه السلام په شان جوړ کړو ورته وی ته عیسی یې کنه بس هغه قتل کراوی نه و چې قتل وکړو بیا یو بل سره لګیا دي چیرې دا مونږ را سړی قتل کو چې زمونږ عیسی علیه السلام څه شو او بیا کې د عیسی علیه السلام نو بیا زمونږ سړی څه شو هغه اوسه پورې پدې شک شوبه کې پراته دي نو الله پاک عیسی علیہ السلام هغه اسمان ته وهجو په کوم اسمان کې دي حضرت آدم علیہ السلام په اولنی اسمان کې دي حضرت عیسی علیہ السلام په دویم اسمان کې دي حضرت یحیی علیہ السلام په دریم اسمان کې دي حضرت ادریس علیہ السلام په څلورم اسمان کې دي حضرت هارون علیہ السلام په پنځم اسمان کې دي حضرت موسی علیہ السلام پشپغم اسمان کې دي او په اوم اسمان کې حضرت ابراهیم علیه السلام دي نو خدای یو سړی نه ایریږي کنه نو یو ټکی دی یاد وساتي چې الکا تانه تو څوک تاسو کې چې عیسی علیه السلام په کوم اسمان کې دي نو کو تانه ایری نو ته تا ته بدایو ټکی یادي کم ټکی دی اعیا هما پدې کې و حروف دي پدې کې و حروف دي اولنې حرف الف دي د الف مطلب حضرت آدم علیہ السلام دا دویم حروف دي عین دي د دې عین نه مراد عیسی علیہ السلام دریم حروف چې دریم حرف چې دي هغه یاده د دې یا نه مثال یحیی علیہ السلام او ورپسې بیا الف ته اعیا نو د دې الف نه مثال ادریس علیہ السلام او ورپسې هادا اعیا هو د دې نه مراد هارون علیہ السلام دی او ورپسې میم دی نو د میم حرف نه مثال موسی علیہ السلام دی او ورپسې اخره کې الف ته نو د الف نه مراد حضرت ابراهیم علیه السلام دی نو دا یو ټکی یاد کې نو بس ټول پیغمبران به ته واړه به ته پته لګي چې دې پلان کې اسمان کې دی اعیا هما عزت مند دا دې کلمې ډیر زیات فضیلتونه دي پیغمبر علیه السلام چې کله د مکه مشرکانو ورته قتل منسوبه جوړ کړه او قتلوي نو الله جل جلاله په حکم سره نبی علیہ السلام هجرت کو د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته نو جبرائیل علیہ السلام راغی ورته وی د الله رسوله مشرکان استاد قتل منسوبه جوړ کړه دا استاد کور نه غیر چاپیر دي ته دا سیوکا چې دا کلمه ستانه مخکې پیغمبرانو ته ماروړه دا کلمه وایا دا مشرکان بتا یو قسمونه ویني او تب د دوینه لاړ شي وړاندې وشي پیغمبر علیه السلام دا کلمه وی او مشرکان الله پاک وړاندې کړل وینه لیدا نبی علیہ السلام فرمایي ویزه چې کله معراج ته نو الله پاک جنت ته داخل کړم وی جنت ته چې ورتلم نو ما سلور ولی ولیدې
سو ولی سلور ولی مې ولیدې نو داسې ولی نه لکه زمونږ د لختو شانتي ولی دي او اوار از مکرا او د جنت مکرا نو د آدم علیه السلام نه مې تاسو کو دا جبرائیل علیه السلام نه مې تاسو کو چې دا سلور ولی د څه شي دي وی جبرائیل علیه السلام را تو فرمایل چې اړم باندې ولا چې کوم دا عبودا تخالصو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کوي د دې ابو څه کمال لې دې څه مطلب دی جبرائیل علیہ السلام ته فرمایي وی دې تنم ماء الحیات وای ماء الحیات وی چې داستا امتیان کله دا ابو اس کی نو بس جنت کې مر ختم د دې په وجه باندې با بس د مرګ ختم شي او دی با ابد الابد د پاره ژوند دی دا او بو چې کله اوس کی او دا دویمه ولا سره وی دا د پیو دا وی د دې څه کمال له دا سره پاره دا وی دا الله رسولا وی کله چې په دنیا کې ستا امتیان دا خوراک کوي کنه روټه ډیر کوي خوراک ډیر کوي نو دوی غټيږي نو دا غټې دو په وجه باندې دوی ورزش کوي منډه واهي نو کله چې دی د شاتو کله چې دوی د پیونه په اوس کی او دوی جنت ته داخليږي نو چې څومره خوراک دوی کوي د دوی دا بدن بسالمي دې دا کمال لې او دا درېمه ولا ودا د شاتو دا ودا دې څه کمال لې ودا دې دا کمال لې چې کله ستا امتیان خوراک کوي کنه الکه دا دې سی غوړې دي الکه دا اصلي غوړې دي الکه دا شی نقصان دي الکه دا بل نقصان درکې بیماره پیدا کوي کنه خوراکونه د دنیا خوراکونه وی د دنیا خوراکونه ستا امتیان کوي او یو بیماری به پیدا کوي وی چې کله جنت ته دوی داخليږي او د دې د شاتو د دی ولین شات تخري نو بس د دوی به بیماری ګناغه مرض به ختم شي کدوی هر څومره خوراک کوي ور څنګه خوراک په جنت کې کوي د دوی غ بیماری به ختمي یدي دا کمال او دا سلورم نمبر والا ویدار شراب والا وید دې څه کمال له وید دې شراب دا ولی دا کمال له وچستا امتیان څوک مالداران دي څوک جیداد والدي څوک نوکران دي سو د چا سره کروڑونه د چا سره لکونه مال دولتي وستا غریبانانو امتیانو ډیر خفه شوی دي په دنیا کې نو چې کله د شرابو د دی ولین شراب وس کی وې د دوی د دنیا غ ټول افغان به ختم شي او ابد الابد د پاره ور دوی د پاره خوشحالي وي در دې سلور ولو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بیا فرمای جبرائیل علیہ السلام وی دا ولی کم خوازی دا کم خوازی او دا د کم ځای ناراضي ورته وی دا الله رسولا وی دا هراته پته لګي چې کم خوازی خدا را ته پته نه لګي چې دا کم ځای ناراضي او ته علمه ته دا الله نه تاسو ک الله بتا ته دې د غوخه چې دا کم ځای ناراضي او دا هراته پته لګي چې کم خوازی دا حوض کوثر حوض ته زی حوض تا اگه حوض ته چې تبه د قیامت پورز پاغه ولاړ خپل امتیانو لبته وبور کې وی دا ټول ولی هغه حوض ته روان دي او اداره ته پته نه لګي چې دا کم ځای ناراضي وی ته د الله نه تاسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله نه تاسو کوي یا الله دا ولی هر روان دي حوض ته زی او چې دا د کم ځای ناراضي دار ته وهایا الله جل جلاله وته وسترګې پټې کا زما محبوبا چې سترګې پټې کړ بیا وته سترګې وغړوا چې سترګې وغړولې یو خپل باغچه وا خشته او په هغه باغچو کې یو کمره وا
او هغه کمره چې کوم واغه ډیره خوبصورت وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورنږدې شو نو هغه ته یو دروازه لګیدل و، هغه دروازه د سرو زر و، او هغه ته یو تاله لګیدل و، هغه تاله د پاسه بسم الله لیکل و، بسم الله الرحمن الرحیم په لیکلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ته سوال کوي یا الله وی زما خواهش ته چې دې ته وردن نشم، وی وردن نشه کنه. نو ورته وی یا الله هغه ته وړه غټه تاله لګیدلې، نو ورته وی چابي دا سره را کنه. وی دا وی یا الله وی چابي کومه ده؟ وی دا مخامخ چې په لیکل ده بسم الله الرحمن الرحیم دې چابي ده کم تاله کنه. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بسم الله الرحمن الرحیم وی دروازه تعالی کولو شو چې وردن نشو. د دې کمرې سلور ګټونو، یو ګټ باندې یو ولوا هغه پیوا دا ابووا، نو هغه ولده کم ځای را روان شي وا بسم الله کې چې دا کم میم دی نو دغه میم سره دغه ولا را بیل شوی دا را روانه ده. بیا بل بسم الله په بل ګټ لیکل دا، نو بسم الله دا الله په حرف کې چې کم دا ها دا د دقه ها د زینب بل ولا د پیو را روانه شوی دا. په بل ګټ باندې چې بسم الله لیکل دی نو هغه کې رحمان کې چې کم میم دی دا هغه میم د زینب بل ولا د شاتو را روانه شوی دا. او په بل ګټ چې بسم الله الرحمن الرحیم لیکلې پر رحیم کې چې کم میم دی نو دا هغه زینا د شراب ولا را روانه شوی دا. دا سلور ولی د هغه کمرې نه را روانې شوی. نو بسم الله الرحمن الرحیم ډیر برکت ته ګوره دا آدم علی السلام نه مخکې دا لیکل شوی دا. دا شیطان دی او زموږ دشمن دی. د بسم الله ته وګورئ او به دبه الفاظ سره هم نه دغه کېږي. دا به نه وي چې به دبي باندې کړه دی د دې ډېر ادب کې. د شیطان یو ځلې جنت کې دغه خپل کمره چې دنو شیطان وته وی یا الله وی زما خواهش ته چې دې ته ورننو زم نور هټول جنتونو کې وګرځیدم، خو زما خواهش چې دې ته ورننو زم. وته وی 2000 کال عبادت وکا دا غین بعد بر بیا وردن نکم. 2000 کال چې عبادت وکاو او الله جل جلاله ته اجازه تو کو چې وردن نشته وردن نشو نو دا بسم الله الرحمن الرحیم لیکلی و. او هو وې دي کې حسم نشتا په صرف د بسم الله لپاره ما 2000 کال عبادت وکاو. یا به دبی وکړه. نو آدم علیہ السلام او حوا علیہ السلام انسان و تبانه شو او الله جل جلاله دا هغه وحنا بس دې په به دبه کې واچو د الله جل جلاله د نوم او د دې کلمې به دبی وکړه.